خلاصه وکړئ جی. نوم مې جاوید دلجلی دی او یم د افغانستان او دلته خاص کر دی دغه ته شاهي کلا ته راغلي یو. شاهي کلا ته رالې دلته تاسو څه محسوس کړه؟ او دلته خو دې ځای نه خو ډېر ښه خوند واخیست او ډېر زبردسته ځای دی. مخکې شاه جهان بادشاه دا تعمیرات دې ځای کې کړي وو، دی جوړه کړې وه او د دې تاریخ دا وایي چې دې باندې لکه هغه وخت کې چې کوم بادشاه و چې چا جوړه کړې وه شاه جهان بادشاه، لکه ډېر مشکلات ورته پیښ شوي وو او ډېر زیات تکلیفونه راغلي وو ځکه چې دا کتونکو دا شاهي کلا ده. مخکې ځو زموږ سره چې کوم عمران زموږ ملګری دی هغه هم راسره موجود دی. عمرانه څه به ویل غواړې دې په حوالې سره؟ جی دا خو شاهي کلا بادشاهي مسجد دی او انشاءالله ډېر زبردسته ځای دی او خلک له راځي سیل سپاله او پخوانۍ خلا ده که نه او ډېر خلک له راځي سیل زموږ ملګري اوس هم راغلي د کلي نه د وطن نه او هغو ډېر دا ځای نه خوښ شولو او دا هم وایي چې موږ آینده لپاره به نور ملګري هم راولو. کتونکو دا یو تاریخي ځای دی. مخکې به ځو ویډیو راسره مکمل وګورئ، مخکې به ځو دغه څومره هم چې څه دي تاسو ته به ښایو د کیمرې په ذریعه باندې. موجود دی خپل تعارف وکړه مینهوالو سره. السلام علیکم، زما نوم عمیر خان دی او مونږ راغلي یو د ملګرو سره دلته کې چکر دپاره او دې ته د دې ځای ویزټ کوو، دې ګرځو او دا چې کوم دی د دې تاریخ 400 کاله مخکې شاه جهان بادشاه دا تعمیرات دې ځای کې کړي وو، دی جوړه کړې وه او د دې تاریخ دا وایي چې دې باندې لکه هغه وخت کې چې کوم بادشاه و چې چا جوړه کړې وه شاه جهان بادشاه، لکه ډېر مشکلات ورته پیښ شوي وو او ډېر زیات تکلیفونه راغلي وو ځکه چې دا ډېر لوی ځای دی او ډېرو مزدورانو په دې کې قربانیانې ورکړي دي، په دې کې ډېر مسلمانان هغه وخت کې ظلمونو چې کوم دی تکلیفونه پرې راغلي وو، مشکلات پرې راغلي وو، خو هغې نه باوجود هم چې کوم دی دا ځای جوړ کړی ځکه چې دا د شاه جهان بادشاه د هغه وخت چې کوم بادشاه دا د هغه یو خواب او یو سوچ او یو فکر و چې زه ځان له داسې ځای جوړ. څه میسج به ورکړې کم کسان چې دلته نه دي راغلي؟ زه بس صرف او صرف دا میسج خپلو ملګرو او خپلو کتونکو ته دا ورکوم چې تاسو راشئ دا ځای نه وګورئ ځکه چې دا ډېر ښایسته ښار دی زموږ او دا هم زموږ دپاره یو دې دپاره یو موږ سبق اندوز ځای دی چې دې ځای کې موږ وګورو او دا لکه موږ ته دې کې معلومیږي چې دا وګوره مسلمان دپاره الله تعالی لکه مسلمان له یو ډېر قوت ورکړی دی، ډېر طاقت یې ورکړی دی او انسان دپاره الله تعالی ټوله دنیا تابع کړې ده. مننه. دې کې زموږ سره نور داسې پښتانه ځوانان هم موجود دي کم چې راغلي دي او تپوس ترې کوو چې د کم ځای نه دوی راغلي دي. خپل تعارف راسره وکړئ جی. نوم مې جاوید دلجلی دی او یم د افغانستان او دلته خاص کر دی دغه ته شاهي کلا ته راغلي یو. شاهي کلا ته رالې دلته تاسو څه محسوس کړه؟ او دلته خو دې ځای نه خو ډېر ښه خوند واخیست او ډېر زبردسته ځای دی، موږ خپله ډېر زیات خوښ شو. څه میسج به ورکول غواړئ؟ والله بس لاهور خلکو ته دا میسج غواړو چې راشي ډېره ګوله انجوی وکړي، ډېر زبردست ځای دی، زړه ته سکون ورکړي، ډېر ښکلی ځای، زموږ خپله ډېر خوښ شو. مننه وروره، پوره ویډیو راسره وګورئ، مکمل به د کیمرې په شیشه باندې تاسو ته ښایو، مکمل راسره دغه وګورئ. راځئ مخکې. کتونکو دغه زموږ ملګري دي ټور دپاره راغلي خاص کر لاهور ته، نو ډېر ښکلي ځایونه دي، تاسو هم راشئ دلته. دغه سایډ ته به تاسو ګورئ دا د یو تاریخ مطابق دي چې دغه ځای کې به جیلین دلته یو کوی و، د دې کوی نه به اوبه راایستلې دغه جینیانو لپاره. راځئ دغه کوی هم درته ښایو. دا هغه کوی دی
چې هغه هلته دغلته چې کوم قیدیانو د هغو د دې کوهي نه به اوبه راایستلې دغه قیدیانو له به وړه یو تاریخ لیکي چې دې دا کوهی کله کنستل شو نو په دې کې 50 کسان چې کم دی هغه مړه وو. مخامخ سټیج تاسو وینئ دغه د باچا سټیج و کله به چې هغه فیصله کوله نو د دغه ځای نه به دغه ځای کې به ناست و دغه ځای به تاسو وینئ جي دلته به ناست و سایډ ته به تاسو ګورئ ډېرې زړې ابادیانې دي نو په دې کې به د باچا چې کم نوکران وو هغه به د هغو کوارټرې وي هغه به دلته رعایت